زمونږه د جومات افتتاح ده، زمونږ مېلمانه راغلي دي. موږ سره ډېر غټ احساس دی چې ګرمي ده ډېره زیاته. موږ په خپل پروګرام په ډېر اوږده ونه انشاءالله دې پراټه کې چې کوم کسان ولاړ دي دی دننه راشي. دا خپل محلي والا یو کس بهر ودرېږي دننه راشي. دا محلي والا دننه راځي. مېلمانه تاسو له راغلي تاسو ګرمي مو د نورو لم کېږي. دننه راځئ دننه راځي شوی بچی دی. نن افتتاح وه دې محلي والا په حق کې درخواست دی چې بالکل د ضایع پانه سئ. موږ به انشاءالله دومره ټیم نه زموږ چې کوم خصوصي مېلمه دی هغه خپله په سفر دی روان دی. زه صرف 10 منټه خبرې کوم. ما ورته زموږ محلي والا لا را روان دي، هغوی به یو 15 منټه کې ډوډۍ وخوري، هغوی روان دي بهر. وایي به تو کې ما چې تاسو ته بازدګي وکړم. دومره موږ پروګرام اوږده ونه. استاد پاک کې درخواست دی چې دا مېلمانه راغلي دي، ګرمي کور هم ده دې ځای هم ده، نو لږ په خیر موږ نن ګزاره کوو او پاسو راپاسوګانه. نو په هغې کې موږ زموږ محترم ورور مفتي مجتبی صاحب هغوی هم تشریف راوړی دی. نور به انشاءالله بیا زه وروستو خبره وکړم. په دې کې زموږ جومات چې کومه تاخانه وه څه د پاسه 1 کروڑ روپۍ په هغې باندې ولګېدې. د هغې لپاره بیا موږ د هغې لپاره کمیټۍ والا څه کوشش شروع کړو. الله رب العزت موږ ته یو لار وښیله. په هغې کې موږ کوشش شروع کړو. هغه تر یو حده پورې ما منډه ووهله، خو بیا زما نه پاتې شوه. نو هغه زما ورور مفتي مجتبی صاحب دا ټول کار د هغې نه پس بیا ده موږ له کړی دی. هغې کې زما څه نشته دی. نو د هغې موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو. محلې والا ته هم ما ویلي دي هم ټول خوشحاله دي. موږ ټولې شکریه ادا کوو. زموږ غریبي وه، موږ سره شیخ صاحب ډېر غټ امداد کړی دی. نو اوس دا مېلمه حق دی چې بس هغه څه وایي موږ او تاسو ورته لږ ورته غوږ کړو. ګرمي ده، موږ پروګرام اوږده ونه، بس هغوی به بیان کوي او هغوی 15 منټه کې را روان دي انشاءالله تعالی. کار خلاصوو، اجتماعي دعا به بیا کوو انشاءالله تعالی. نو تاسو پاک کې درخواست دی چې پاسئ ما